زما نوم مجاهد ناظم دی، سابقه ناظم یم. دا زما کونسلر دی نثار نوم یې دی. جی تاسو د لوډ شیډینګ باره کې خبره وکړه. لوډ شیډینګ جی دونه حد ته رسېدلی چې ما ته وګوره زمونږ د بچو او زمونږ د خوبونه حرام کړي شوي دي. جی زمونږ دور کې جی د ناظمۍ په دور کې داسې یو فوټې مسله چې به د بجلۍ راله یا د ګیس راله یا بله داسې مسله به راله، هغه به مونږ خپل ځان سره د خپل قوم د خپل عوام راوچت کړي جي، او مونږ به یو تحریک شروع کړو جي، یو جدوجهد به شروع شو. د تحصیل مخه به مونږ ختم نبوت چوک ته به لاړو جي، هغې دپاره به مونږ جدوجهد وکړو جي. هغه شی به زمونږ لار واغېسته جي، څه ګزاره به یې وکړه. اوس زمونږ موجوده MNA MP دی جي، هغوی هېڅ قسمه جي زمونږ د تنګي د خلکو نه تپوس شته او نه به وکړي. نو زه تاسو شکریه ادا کوم، او زه د دې خپل طرفه او د تنګي د عوامو د طرفه چې تاسو مهرباني وکړئ جي، دا کم لوډ شیډینګ او دا کم ظلم چې شروع دی، نو مهرباني وکړئ دا د تقریبا 8 غنټو ته راورسي. د تنګي او د نصرزو دواړو، د تنګي د نصرزو یو لوډ شیډینګ دی او د برزو بل دی، یو خو دا دواړه برابر شي جي، دا دواړه دی برابر شي چې 8 د تنګیم شي او 8 د دغه شي. اوس 14-12 د نصرزو تقریبا 14 دی او د برزو 12 دی. نو مهرباني دې وشي جي. زه د انتظامیې ته او د وابړې انتظامیې ته دا ریکویسټ کوم د تنګي د عوامو طرفه چې زمونږ د سنګینه مسله ده د لوډ شیډینګ، زمونږ ریکوري برابر ده او د دې حل دی مونږ دا مشران روباسي، MNA ته هم یم، MP ته هم یم او انتظامیې ته هم یم جي. والسلام. ستاسو ډېره ډېره مننه. وایي چې موجوده کوم ناروا لوډ شیډینګ شروع دی، ګرمي ده ډېره زیاته، دې باره کې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو دوه شعر دي چې چرته کې غټ کار د سړیتوب دی راله اونو کړو، چرته کې غټ کار د سړیتوب دی راله اونو کړو، ستا په ټرانسفارمر او په نالۍ کې لاړې توکمه، او 2 منټو د راشي بیا واپس په ګنټو غیب وي، 2 منټو د راشي بیا واپس په ګنټو غیب وي، او ستا په دغه ګیس او د بجلۍ کې لاړې توکمه. ډېره مننه د خپل تنګي چې څونه جرنلیست دي، څونه صحافیان ملګري دي، او څومره د سوشل میډیا په ذریعه باندې د غریبانانو خلکو، مطلب زموږ د سماج طبقې د عام ولس اواز د چارواکو غوږونو ته رسوي. زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم. د بجلۍ مسله روانه ده، یو غټ بحران روان دی، ځکه چې په بجلۍ سره زمونږ د وطن کارخانې چلیږي، وړه وړه میلونه چلیږي، او هر کله چې بجلي نه وي نو بس هر ځای پټه به ودرېږي، د غریبانانو روزګارونه هر یو چیز خراب شي. نو موږ باقاعده توګه باندې د KPK ګورنمنټ او خپل چې کوم پرایم منسټر صاحب دی عمران خان، د هغه نه موږ دا مطالبه کوو چې یاره په کړې نګاه سره مطلب خپل وطن خپل ولس باندې د رحم په نظر سره وګوري، او دا حالات چې کوم دی دا ښه طرف ته بوتلی کړي، نو دا به یو ښه قدم ثابت شي د وطن دپاره. ځکه چې ټولې مسلې هم به د بجلۍ سره روانې دي، هر څه به دې سره کېږي. هسپتالونو کې هم بجلي نه وي، دغه رنګ مریضانو اکثر داسې نورې مسلې پېښې شي، نو د هغې د وجې که نه مرګ طرف ته لاړ شي. نو زه د خپلو تنګي صحافیانو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم، او چې دغه رنګ زموږ د خوار ولس د اواز او خپلو چارواکو غوږونو ته رسوي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. صدر صاحب، تاسو خو د انجمن تحفظ دکانداران، تاسو د تنګي صدر یې. یو خوا لوډ شیډینګ دی، ناروا لوډ شیډینګ، بل خوا د تنګي برزو او نصرزو خلک یې په خپلو کې اچولي دي، یو خوا 8 غنټې دی، بل خوا 11 غنټې دی. ټرانسفارمر سوځي، خلک په ډېر زیات تکلیف کې پراته دي. دې کې د MPA او MNA څه کردار دی؟ یاره جي من خو داسې خلک یو د تنګي خلکو چې غریبانان خلک یو، من خو په سوالونو او په مینتونو او په جرګو ستړي شو، چونکې چې زموږ کوم حقوق دي، کوم زموږ حق دی، په هغې باندې وروره د سیاسي خلکو قبضې اچولي دي، او بجلی نشته او بل شته، وروره مهنګایي ده، بېروزګاري ده، هر چا تکلیف دی، په هغې کې ورپسې کورونا راله، د هغې د لاسه نور معیشت خراب شو، خلک تباه و برباد شو، ځان له رزق نشي ګټلی، دونه بل راشي چې یو سړی ولګړي بېزې خرڅوي خو هغه بل نه ختمېږي. مطلب دا دی چې رور آخر موږ په پاکستان کې یوسو، د پاکستان د قانون د دایرې لاندې وخت تېرو، زموږ حق څه شو؟ موږ د چا نه تپوس وو؟ موږ چاته کېږي؟ دا خو وروره یو وسیع علاقه ده، د تنګې تحصیلي تنګې دی، په دې کې ښه خلک هم شته، غریبانان هم شته، خو چونکې زموږ سرپرستي داسې خلک کوي چې هغه نست نابود خلک وي، هغوی ته په خپله ضرورتونه زموږ د غریبانانو حقونو نه هغوی ځان نه خبروي، چېرې د دې غریبانانو هم څه حق شته یا نشته.
نو زه خو د حکومت ته اپیل کوم، عمران خان ته اپیل کوم خاص، چېرې ته خو په یو دوه درو خبرو راغلی وې او هغه عوامو قبولې کړې وې، چېرې ته ښه سړی چونکې د هغې نه غلط دغه ته واغشتې عبرت واغشتې ده او وروره اوس د عوامو یعنی ژوند دونه خراب شو چې مشکله ده چې د هغوی ژوند نه تېرېږي باغې. نو مهرباني دې وکړي د حکومت ته اپیل کوم، سوال کوم چې د دې بجلۍ د بېروزګارۍ د دې مهنګایۍ د مخنیوي وشي. که چېرې دا حال داسې پاتې شو نه کېدی چې چېرې دا پاکستان روان شي او آباد نه شي. جناب تاسو خو وکالت سره هم تعلق ساتئ، وکالت سره تړلی شوي یې، وکیل هم یې او ورسره سیاسي ورکن هم یې. تاسو د دې حلقې نه د NN او د PK نه ډېر زیات الیکشنونه هم کړي دي، سیاست سره تعلق ساتئ. موجوده چې کوم حالات دي، کوم حالات روان دي، دې حالاتو ته په سیاسي دنیا کې او د وکالت په دنیا کې په کوم نظر ګورئ؟ یحیی صاحب نن که مونږ وګورو نو ټوله دنیا د کرونا وبا په شکل کې او خصوصا زمونږ د ملک د هغې په لپیټ کې راغلی دی او که تاجر برادري ده که د ژوند د هرې طبقې سره تعلق ساتي هغه متاثره شوی دی. اوس د موجوده 2020-2021 چې کوم بجټ و دې ته د پاکستان د 22 کروڑ عوامو ایکسپیکټیشنز و توقعاتو چې دې کې به مونږ ته ریلیف ملو شي. خو چې کله دا بجټ اناونس شو، دا میزانیه اناونس شوه، نو په هغې کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې یا د پنشن والو په پنشن کې هېڅ اضافه ونه شوه. دلته به مونږ اوس خپل ملک ته او زمینی حقایقو ته به ګورو، چونکې زمونږ ملک د یو داسې حالاتو نه تېرېږي چې لاکډاون دي، معیشت په ټپه ولاړ دی. زما د ملک چې کوم خلک دي هغه 25% د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تېروي. نو پکار دا وه چې په دې کې د مزدور طبقې دپاره د هغوی په تنخواګانو کې که هغه د کارخانو مزدور دی، که د فیکټرۍ مزدور دی، که په پټو کې کار کوي، که ټاټکي والا دی، چې د هغوی تنخواګانې زیاتې شوې وي، هغې له ریلیف ورکړی شوی، هغې له د یو پیکیج اعلان شوی. نن که تاسو ګورئ د یونیورسټو ملازمین، د کالجونو، د ریلوې کلرکان، د دکانداران، د هرې طبقې خلک سټرایکونه کوي، مظاهرې کوي. اوس دا دی زما خیال دی چې صوبایي اسمبلی مخې ته هم یو احتجاج به ریکارډ کیږي. خو ټول هغه دی چې کلرکان دي، مزدورکاره دي، مونږ دا نه ویو. زمونږ دلته د هوټلینګ چې کوم پروګرام و، د ټوریزم ډپارټمنټ و، دا ټول متاثره شوي دي. د پاکستان 22 کروڑ عوام یوازې غریبه طبقه نه ده، هره طبقه، که هغه تاجر طبقه ده، که کارخانهدار دي، که سرمایه، هغوی په اربونو روپو سرمایې چې کوم دی هغه لاړې او هغوی نن دقسې ناست دي. ملک په ټپه ولاړ دی. ټولو سیاسي، مذهبي، قوم پرستو، د سیول سوسایټو چې دوی لکه څنګه د APS واقعه وشوه او د نیشنل اکشن پلان دوی جوړ کړ، په یو پیج باندې کېناستل چې دغسې دوی اوس په یو پیج باندې ټول سیاسي، مذهبي، قوم پرست او د سیول سوسایټو دا دوی په یو پیج کېني او دا ملک چې ته کوم کرایسس نه تېرېږي، دا کوم بحران دی، دې دپاره مونږ یو لایمل تیار کړو چې مونږ به د دې بحران نه څنګه چاینا خو ځان کلیر کړو، دغسې نورو ملکونو ځان کلیر کړ. زه به کله کلیر کېږم دا حالات په تر کوم وخته پورې دا د غټ اختر را روان دی. واورېدل چې د کراچۍ کومه مویشي کومه غټه منډۍ ده، هغوی به آنلاین خرید و فروخت کوي. داسې به پېښور کې دا د علاقې سیل شوي دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، په آمد و رفت باندې پابندۍ دي. نو وروره زه خو دا زما سټیټ دی، دا زما ریاست دی، زه د آیین او د قانون د چوکاټ نه دننه یو ژوند تېروم. خو حکومت لم پکار دی چې ما دپاره د یو ریلیف وکړي او دا کوم بجټ چې دوی اناونس کړی دی چې په دې نظرثاني وشي، یو منی بجټ پیش کړی شي. دا د ټولو سیاسي پارټو ته وایم، که هغه قوم پرست دي، که مذهبي دي، که نور چې دا سیول سوسایټي دوی په دې باندې دغه وکړي راپاسي، که هغه د ویډیو لینک په ذریعه وي،
د خپل قوم ته چې د دې ستونزو نه ساړه به الیکشن راځي او دوی به وایي موږ د قوم خدمت کوو دوی به دغه وخت کې را په الیکشنو دوران کې نن قوم ته د غټ کرایسس نه دلته زما وروره ډاکټران متاثره شو هغوی شهیدان کړي شو کرونا په وجه باندې هر سړی متاثر